topic di dum sira Sanger method of DNA sequencing. So Sanger method of DNA sequencing. DNA sequencing means कि पर DNA की न्यूक्लियोटाइड पर कम तरतीब दी. दरी से मतलब दी दरी मतलब दारी कि पर DNA की न्यूक्लियोटाइड से कम दी दागे आर्डर या दागे sequence यानी तरतीब. Like for example ZVMG G C C T T A C C G. دا اوس ماته نان شو دا معلوم دی ما ولیکو نه کې چې کوم نیوکلیوټایډ دی دا غیر سیکوینس ترتیب معلومولو ته موږ وایو ډي ان اے سیکوینسینګ. نو ډي ان اے سیکوینسینګ د ټول پریکټیکل او د ټول زیات استعمال والا میتھډ چې کوم دی هغه سینگر میتھډ دی. سینگر میتھډ چې کوم دی دا یو برټش بایوکیمسټو فرېډریک سینگر او د سره یو بل مو کولسن دی په 1977 کې چې کوم دی دا میتھډ انټروډیوس کړو او دی په د دې په دې ورک باندې دوی ته چې کوم دی په 1980 کې چې کوم دی دوی ته ملاو شو نوبل پرایز. څه شو او دا سینگر چې کوم دی دا د ډبل نوبل پرایز اخیستی ښه د نه مخکې د هغه انسټیټیوټ امینو ایسډ سیکوینس معلوم کړو چې کوم دی امینو ایسډ دا سیکوینس دی ناغي باندې د سینگر چې کوم دی نوبل پرایز اخیستی نو دا ډبل نوبل پرایز د غریب پنار دی. او دې میتھډ کې د څه کړی دی دې میتھډ کې د سټیل کړی دی کنه ام چې څنګه ډي ان اے ریپلیکیشن کوي ډي ان اے ریپلیکیشن کیږي پی سی آر میتھډ کې کنه سیم اقشن میتھډ دی صرف لکشن چینج دی پکې چینج سره اول لزو دی د میتھډ کې بس یوز کیږي نو نیډډ یا میټیریل نیډډ نیډس موږ د څه پکار دی د میتھډ لپاره. څه شو نمبر 1 موږ د پکار د ټیمپلیټ ډي ان اے template DNA چې رقم موږ د سری with unknown sequence دا د موږ د سیکوینس پتا نشته یو خو DNA په کار چې سیکوینس موږ ته پتا نه وي. دویم چې کوم دی په کار به DNA پولیمریز ځکه چې دا به موږ لنډه سټرینډ سنتھسایز کوي دا به نوې سټرینډ جوړوي. تھرډ چې کوم دی پرایمر به پکاري پرایمر نه بغیر ډي ان اے پولیمریز ایکټیویټي نشي کولای ٹھیک ده. او فورث چې کوم دی فری نیوکلیوټایډ به پکاري. څه شو نو فری نیوکلیوټایډ چې کوم دی غي ته موږ وایو ډي ان ټي پیز ډي ان ټي پیز. نو د ډي ان ټي پیز چې کوم دی ډي ایکس نیوکلیوټایډ ټرایفاسفیټ دا موږ سره سلور قسمه لکه دا موږ سره डी ए टी पी څه شو او डी जी टी पी او डी टी टी पी او डी सी टी पी د سلور قسم چې کوم دی موږ سره با डी एक्स نیوکلیوټایډ ټرایفاسفیټ دا به موږ سره یوز کیږي. دین علاوه یو بل سیس په دې کې یوز کیږي پنځم نمبر چې هغه زموږ سره دی ډي اکسي نیوکلیوټایډ ټرایفاسفیټ یعنی دې ته موږ وایو شارټ کټ کې ډي ډي ان ټي پیز. و دې ډي ډي ان ټي پیز څه مطلب دی دا د ور یوز کړی دی د لګو ګره د دې ډای ډیکس نیوکلیوټایډ ټرایفاسفیټ د استعمال د وجه د دې سینگر میتھډ دویم نوم ډای ډي اکسي سیکوینسینګ میتھډ هم دی. ډای ډي اکسي سیکوینسینګ میتھډ هم دی او د دې د وجه چې کوم دی مخکې به موږ وایو د دې د وجه چین ټرمینیټ کیږي چین ختميږي. نو په دې وجه د دې ډای ډي اکسي وجه د دې سینگر میتھډ بل نوم چین
टर्मिनेशन मेथड هم دی د ډای ډي ایکس د وجې چین به ټرمینیټ کېږي مخکې به اوس وایو نو ځکه دې ته موږ چین ټرمینیشن میتھډ هم وایو یا ډای ډي ایکس میتھډ ورته هم وایو اوس راځو د ډای ډي ایکس به وایو چې دا څه شی دی ښه देखो कि मुझे लगो गुरु नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड था दम सरे नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड माने दल लगी चे कम दी दम छरा पति थर्ड कार्बन बाने चे कम दी मुझ सर सही हाइड पर कार्बन नंबर थर्ड बाने मुझ सर दा हाइड्रा दा हाइड्रा چې کوم دی دا ایز ا هوک یوز کیږي څه شو چې د دې هوک په ذریعہ چې کوم دی د دې سره بس کیږي د دې سره به چین سنتھسایز کیږي او بل نیوکلیوټایډ چې کوم دی هغه بدلتا اٹیچ کیږي څه شو نو د سره په کاربن نمبر 5 باندې چې کوم فاسفیټ دی بر د سره باند جوړی نو چین به سنتھسایز کیږي نو دا او چې کوم دی د ایز ا هوک یوز کیږي دا خو نارمل نیوکلیوټایډ کوم چې ډي اکسید یو اکسیجن تی ریموو دی څه شو و دلته کې دوی څه وایي ډای ډي ایکس کیو ګوره ډای ډي ایکس کیو ګوره دا موږ سره داسې وي په آر ان اے کې آر ان اے کې دا موږ سره داسې وي څه شو वो दल देखो गुरु देखो लोगों को रखा है आरएनए के दादा सी वी नदी ने चिकन दा ये ऑक्सीजन लर शिंदी दम सवायु डी ऑक्सी सही शो चिकला दे दा द्वेम लर शो दा सा शो डाई डी ऑक्सी शो दा द्वेम चिकला मुलर को दिसे शो डाई डी ऑक्सी न्यूक्लियोटाइड शो वो दलता गुरम दल लगे चकम दे नो OH निश्ता ची OH निश्ता नसा नो हुक चकम दे निश्ता अटैचमेंट सपोर्ट निश्ता नो दपसे चकम दे शात लांते ने चकम दे बल दगा चकम दे न्यूक्लियोटाइड निश्य अटैच के दे नो चकम दे किन दा किस्म न्यूक्लियोटाइड लगी अकदर बमख की नोर सिंथेसाइजेशन निकीगी जगह से दलता OH निश्ता ऑक्सीजन निश्ता और چې کله اکسیجن نشته دلته کې هوک نشته سپورټ نشته نو بل نیوکلیوټایډ د پسې نشي اٹیچ کړي نو دا خو د نارمل نیوکلیوټایډ او د ډای ډي ایکس نیوکلیوټایډ والا خبر ده سیس کمپلیکیټډ دی کوشش وکړو چې سمپلیفای کړو ٹھیک ده اچھا نمبر 1 چې کوم دی موږ به الو ډي ان اے چې رقم موږ سره څه دی ان نون سیکوینس دی د سیکوینس موږ ته پتا نشتا ټیک شو د ډي ان اے سره به موږ څه کوو ځکه به ډي ان اے موږ واغسته څه شو نو دا ډي ان اے چې کوم دی دا به موږ څه کوو دله به هیټ ورکو دله به څه ورکو هیټ ورکو نو هیټ په وجه چې کوم دی دا دواړه سټینډ به د یو بل نه څه شي دا به اوپن شي کولاو به شي यानी डबल स्टैंडर्ड डीएनए से कम दे डबल स्टैंडर्ड डीएनए बस तक कन्वर्ट शी सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए था सही शो उस नेक्स्ट स्टेप की बस को नेक्स्ट स्टेप की चलागा मैं सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए ना दा सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बवालू और ददी ब कॉपीज यू दरी बस जोड़ को कॉपियाँ नहीं बे जोड़े को जगह जब मुझे एक्सपेरिमेंट किए बार बार पकारीगी नमक बरदी से जोड़ को कॉपियाँ नहीं बे जोड़े को सही शो जगह हम कॉपियाँ नहीं जोड़े को नो दद्द जगम दे दा यो एंडा एम्परस का दा 5 एंडे नो दे 3 एंडे सही शो नो दी हुई چې د کوم 3 انډې په دې 3 انډ پسې به مونږه ټیګینګ کوو ټیګینګ مین
स नॉन डीएनए सीक्वेंस पर दपसे अटैच को लगा जो एम चिमा पर अटैच को फॉर एग्जांपल सी सी जी जी टी ए दपसे मा द अटैच को दपसे मा से अटैच को द सीक्वेंस नॉन दे कना दे नॉन दे कना दपसे पर 3 पसे मा से अटैच को पर 3 पसे मा यो नॉन सीक्वेंस अटैच को देखो दस पर दपसे मा अटैच के पर दपसे और पर दपसे पटोल पसे बसा 3 बारी बस नॉन सीक्वेंस अटैच चिता ते पता भी वले रीजन सदे नॉन सीक्वेंस पसे मुंग देर पर अटैच को चिद्दा का कम नॉन सीक्वेंस थे दमस रेडी ने शो दल्टा सी सी जी जी और टी ए दा पसे मा नॉन सीक्वेंस अटैच को देखो और देखो माता पता निश्ता देखो माता पता निश्ता नुमंग चिगम दे दई 3 पसे मा नॉन सीक्वेंस अटैच कर रही ठीक शो मुंग बस यूज को ऊपर देखिए प्राइमर भी यूज को बने यूज को तो प्राइमर चित्त चास्तर अटैच के चा होता था मालूम ही कहना लेकिन जो प्राइमर दे सही कंप्लीमेंट्री भी करनी जो स्टा दर्दी शी सीक्वेंस पता नहीं मतलब बता प्राइमर संग अटैच के होएगे ची प्राइमर द दिस सीक्वेंस ता पता नहीं संधि सर कम प्राइमर अटैच के योम तनिश अटैच कोडी जा दर्द सीक्वेंस पता नहीं था नॉन सीक्वेंस ते પછી वो लगो नॉन सीक्वेंस ता पर प्राइमर अटैच का प्राइमर में अटैच को प्राइमर में सरी अटैच को उस प्राइमर से गम दिन उजदा प्राइमर बस टू ओवरऑल यूज को मा जगह जी प्राइमर बस प्रोवाइड कई पत्रियन बारी बवच प्रोवाइड कई के बने प्रोवाइड कई न पदी बस बबिया मख किसे की पदी बस मख की कम दी चेन सिंथेसाइज की स्टैंड बस सिंथेसाइज की ठीक शो डबल बस को डबल स्टैंडर्ड डीएनए लब हीट वर्क जब सिंगल स्टैंड तक कन्वर्ट को देवर दे कापिया नहीं जोड़ी को से शो कापिया ने बस पापा एंड के चगम दे पत्री एंड बारी बंगा यो नॉन सीक्वेंस पापा से टेक को अब बस अटैच को नॉन सीक्वेंस सर बारा प्राइमर दा पार ठीक शो वोज बस का वोज बदे सेल का हुआ चे सलोर ट्यूब बालू सु ट्यूब बालू सलोर ट्यूब बालू ट्यूब 1 ट्यूब 2 ट्यूब 3 और ट्यूब 4 सशो सलोर ट्यूब में वागस्ता म्हणजे कला मा सलोर ट्यूब वागस्ता बरी सलोर ट्यूब की वोज जसा देखो उसको रखा वैस इस सलोर ट्यूब की बस आचो दा फ्रैगमेंट में देखी वाचो सशो दा फ्रैगमेंट में देखी वाचो दा फ्रैगमेंट में डबल ट्यूब की वाचो दा फ्रैगमेंट में डबल ट्यूब की वाचो और दा में देर ट्यूब की वाचो सलोर वाटर ट्यूब की मसा वाचो डीएनए फ्रैगमेंट से कम देगा मी बकी वाचा नमस रड डीएनए फ्रैगमेंट शू मसलोर वाटर ट्यूब की से कम दे डीएनए फ्रैगमेंट वाचा चला कम मा सरसदे अननोन सीक्वेंस थी खो पद पसी कोरी मा यो सेट तसा डेज करी मा पसी पत्री एंड पसी मा टैगिंग कड़े दे पत्री एंड पसी मा टैगिंग खड़े दे नॉन सीक्वेंस पे अटैच खड़े वोज बस होगा मा वोज बस द दी सर से कम दी द्वेम सीज दाम बगवा चो द्वेम बगे से अटकमा प्राइमर बे अटकम सबे अटकम प्राइमर यूट्यूब की प्राइमर में अटशी प्राइमर में टूल ट्यूब तो प्राइमर वर्धन और ट्यूब तो सेंटर का प्राइमर में वर एंटर उस बस डीएनटीपीज बटोलो की वाचो फ्री न्यूक्लियोटाइड मिलियंस अमाउंट की देखिए हम वाचो वन सलोर वाला टाइप न्यूक्लियोटाइड से कम दे मतलब डीएटीपी डीजीटीपी डीसीटीपी
او ډي ټي ټي پي صحیح شو. همدغه شان چې کوم دی دا فري نیوکلیوټاید چې کوم دی دا به دې کې هم شي او دا فري نیوکلیوټاید به دې کې هم شي او دې کې به هم شي. نو په درې واړو څلور واړو ټیوب کې به چې کوم دی فري نیوکلیوټاید هم ایډ شي. صحیح شو. اوس چې دلته کوم چینج دی هغه به صحیح چې کله 100 ډي ان ټي پیز اچولی کېږي نو په 100 پسې به یو څه اچولی کېږي چې دا فرض که 100 شو ډي ان ټي پیز 100 اچولی شو نو ډي ان ټي پیز چې کوم دی هغه به یو ایډ کېږي چې 100 دی یو به دی نو بیا 100 دا یو دا 100 دا یو به دی. څه شو نو دا په مقدار کې صحیح کمی نو ډي ان ټي پیز په هر یو ټیوب کې اوس بدلی لکه په دې کې به زه واچوم ډي ان ټي پیز زه به دې کې واچوم ډي اے ټي پي څه ډي اے ټي پي او په دې کې به زه ایډ کړم ډي جي ټي پي دې کې به زه ایډ کړم ډي سی ټي پي او دې کې به زه ایډ کړم ډي ټي ټي پي. صحیح شو. دا به یې غډای ډي اکسي ولا نیوکلیوټاید ایډ کړ. صحیح شو. او چې دا کلمه ایډ کړ او دې سره به دغه خپل ډي ان اے پولیمریز انزایم به ایډ کړو چې ډي ان اے پولیمریز انزایم کله دې سره ایډ کړو نو دا څلور واړه ټیوب چې کوم دي د پی سی آر ماشین کې کیدو. صحیح شو. چې پی سی آر ماشین کې کله کیدو نو د دې به چې کوم دی امپلیفیکیشن سٹارټ شي کاپیانې جوړول به سٹارټ شي چې کاپیانې جوړول سٹارټ شي نو څه به کیږي د خو ګوره اوس چې کله پی سی آر ماشین کې د مو کیدو ریډینګ سٹارټ شي څه به کیږي د خو ګوره زه فور ایگزامپل وایم چې دا زما سره ډي ان اے و. صحیح شو. او دلته خو پرایمر اٹیچ شو دلته پرایمر اٹیچ شو او دا ټیګ والا پورشن دا ټیګ پورشن صحیح ده. او دې خو ګوره دغه چې کوم دی راغی ډي ان اے پولیمریز انزایم دلته اٹیچ شو ډي ان اے پولیمریز انزایم اٹیچ شو. اوس فار ایگزامپل زه وایم دا سیکوینس خو ماته نه دی معلوم خو زه وایم فرض که دلته ټي ده دلته اے ده دلته سی دی دلته جي دی دلته اے او دلته ټي دی. صحیح شو. او دا سیکوینس چې کوم دی دا روان شو. صحیح شو. او دې سنتسایز کوي چین دې شو. صحیح شو. اوس چې کله دا ډي ان اے پولیمریز روان شي د ریډینګ سٹارټ کی دا فري نیوکلیوټاید به یو دلته لګي چې فري نیوکلیوټاید کله لګي دی خو ګوره دته په مخامخ څه ولګي اے دته مخامخ څه ټي جي سی ټي اوس کې د مخامخ اے دی نو پرس که د نارمل نیوکلیوټاید په ځای څه راغی ډي اے ټي پي راغی یعنی دغه راله اے راله ایډنین راغی خو ایډنین کم یو دی د ډي اے ټي پي چې په ده پسې او ایچ چې کم دی دا پسې نشته چې نشته نو دا چین مخکې نه سنتسایز کېږي نو دا مثلا فریګمنټ جوړ شو اوس به څه کېږي چې دا فریګمنټ کله جوړ شو نو دوباره به چې کوم دی پی سی آر ماشین به بیا هغه دغه سټارټ کړي هیټ به دې ورکړي چې هیټ ورکړي دا دواړه سټینډ به یو بل نه شي جدا به شي چې جدا شو دا به لاندې راځي ځکه چې د ده لپاره ما سره پرایمر نشته نو دلته ګوره دې لاندې راغی دې به دې را جدا شي بای هیټ دې څه شو را جدا شو اے ټي جي سی ټي او اے دا دې را جدا شو په ټیوب کې دې خو را جدا شو دی په هیټ دې را جدا کو د دویم سټینډ ځکه نه سنتسایز کېږي چې د ده لپاره ما سره پرایمر نشته پرایمر دا هغه سټینډ دی مطلب پوهېږي اوس به څه وشي اوس دوباره چې کوم دی فرض کړه ریډینګ سټارټ شو څه شو ریډینګ دوباره سټارټ شو ما سره او زه وایم چې په دې ځای کې چې کوم دی ډایرکټ په دې پیله باندې د ټي ته مخامخ څه ولګېدو اے ولګېدو اے ما سره کم یو لګېدلی همدا ولګېدو نو مخکې به سټینډ نه سنتسایز کېږي نو ما سره به صرف شارټ فریګمنټ راشي سنګل نیوکلیوټاید صرف دا راځي. صحیح شو. بیا چې کله هیټ ورکړي نو دا به دې څه شي دا به دې را جدا شي او دغه شان لټ سپوز زه وایم چې په دې یوټیوب کې دغه روان دی دغه یوټیوب کې سنتسیز روان دی نو ټي ته به مخامخ څه ولګوي
ए ته په مخامخ څه ولګي ټي سی ته به څه لګي جی اوس زه ویم چې جی چې کوم دی دا ډي ډي جي ټي پي ولګېده نو ډي ډي جي ټي پي پس اخره کې او ایچ چې کوم دی راسي نشته چې او ایچ نشته مخکې به دا چې دا ونه سنتیسایز کیږي نو ما سره بس راشي نو ما سره به شارټ فریګمنټ راشي اوس بیا چې دله بیا هیټ ورکې چې هیټ به ورکې دا سټینډ باندې څه شي جدا شي نو په دې ټیوب کې به داسې څه شي شارټ فریګمنټ اف ډي ان اے چې کوم دی هغه به جوړ شي ټیوب کې به څه ټول ټیوب کې به د ډي ان اے شارټ فریګمنټس جوړ شي دا چین چې کوم ټرمینیټ کیږي د څه د وجې ټرمینیټ کیږي د ډای ډي ایکس د وجې ټرمینیټ کیږي که نه نو ځکه دې میتھډ ته چین ټرمینیشن میتھډ هم وایي ښه اوس به څه کوي اوس مخکې چې کوم دی د ده به اوس موږ ریډینګ کوو در به موږ څه ریډینګ کوو ریډینګ به موږ اوس څنګه کوو ریډینګ دپاره چې کوم دی جیل الکتروفوریسس وروسته کوو ښه ریډینګ دپاره به موږ داسې چل کوو چې دا څلور غوره ټیوب چې کوم دی دا به موږ دې کې چې کومه ډي ان اے ده دا به موږ په یو میتھډ سپریټ کوو چې هغې ته موږ وایو جیل الکتروفوریسس جیل الکتروفوریسس دې کې به صحیح په جیل الکتروفوریسس کې موږ دا څومره چې ډي ان اے فریګمنټس دي دا به موږ په جیل کې واچو چې کوم جیل سلیب موږ تیار کړي څه شو د جیل سلیب چې کوم دا ویل دي چې کوم سری ویل دي په دې ویل کې به موږ ډي ان اے سیمپل واچو لایک په دې یو کې ما چې کوم دی ټیوب اے واچو په دې یو کې ما ټیوب جی واچو او دې یو کې ما ټیوب سی واچو او دې بل کې ما ټیوب ټي واړول دا ما دې کې ور واړو سیمپل چې کوم دی ما به دې کې ور واړولې نو دې جیل کې چې کوم دی سمال پورز دي دغه صحیح دغه سمال پورز دي اوس د چې کوم جیل سلیب دی دا جیل سلیب به چې کوم دی په الکتریک فیلډ کې چې کوم دی دا به موږ پټ کو کیبل او دې ته به چې کوم دی څه سټارټ کو دې ته به موږ چې کوم دی کرنټ سټارټ کو څه شو دې ته موږ څه سټارټ کو دې ته موږ کرنټ سټارټ کو څه شو چې کرنټ موږ کله سټارټ کو نو دا ډي ان اے فریګمنټس چې کوم دي دا به کوم طرف ته موومنټ کوي دا ډي ان اے فریګمنټس به چې کوم دی پازیټیو سایډ ته راځي ځکه چې پر ډي ان اے باندې نیګیټیو چارج دی نو دی به پازیټیو سایډ ته راځي نو چې کوم ډي ان اے فریګمنټس واړه دي هغه به زر لاندې راځي ابه زر لاندې راځي چې کوم ډي ان اے فریګمنټس لږ غټ دي هغه به ټاپ باندې چې کوم دی پاتې کیږي څه شو نو موږ سره به دغه شان چې کوم دی دا ټول سیمپل ځای په ځای چې کوم دی موږ سره به د ډي ان اے بینډس چې کوم دی راشي څه شو دا فار ایگزامپل ما سره په جیل باندې چې کوم دی هغه ډي ان اے په دې ترتیب کې رااله جدا شو اوس دا خو داسې راشي خو دا موږ ته داسې نه ښکاري دا به موږ چې کوم دی دغه کوو ریډیو اکټیو لیبل کوو نو دغه بیا موږ ایکس ریز ته ور مخامخ کوو نو ایکس ریز کې چې کله وګورو نو هغې نه بیا موږ ته چې کوم دی دا بینډز به دغه شان کلیر ښکاره شي اوس دې نه به موږ سیکوینس څنګه معلوموو ښکته نه به ریډینګ الو صحیح ده ښکته نه چې کله ریډینګ الو اول ما سره دا یو دی ټولو ټاپ لاندې دا یو دی دا ما سره سری ټي ده بیا دا دی اے ده بیا دا دی سی بیا دا دی جی ٹھیک ہے بیا ٹی بیا سی بیا اے پسې بیا زموږ سره سره په اے پسې ټي دی څه شو ټي پسې جی دی جی پسې سی دی
सी پس ایر دا موږ سره یو سټرینډ چې کوم دی موږ څه کو دا موږ معلوم کو چې یو سټرینډ کله موږ معلوم کو دا یو سټرینډ موږ سره معلوم شو ابل اتوماتیکلی معلومیږي څنګه معلومیږي ټي ته مخامخ وسی اے ته مخامخ ټي سی ته جی ته سی ټي ته اے سی ته جی اے ته ټي ټي ته اے جی ته سی ته جی دې ته ټي نو موږ سره دواړه سټینډ چې کوم دی هغه څه شو معلوم شو نو دا زموږ سره سینګره میتھډ